الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزتمند مسلمانان منګه چې تاسو سره کوم پیغام مخې ته دلته ږدو د دې پیغام زموږ مقصد صرف او صرف دا دی چې د الله د دین خدمت وشي او زموږ د دې پیغام مقصد دا دی چې الله رب العزت تاسو او زموږ دا کم تعلق چې دی دا د خپل رضا سبب وګرځي. ډېره موده وشوله تاسو به دا مخصوصه کړي چې الحمدلله زموږ د ډېرې مودې نه مدرسې سره وابسته یو. نو 2010 نه واله تر د اوسه پورې د طالبۍ د دور نه بعد د طالبۍ په دور کې هم د طالب علمۍ په دور کې هم او چې کله د مدرسې نه استادانو راته په سر لاس ایښی دی او د مدرسې نه راوتي او د مدرسې ذمهواري راته په سر شوې ده، نو تر د اوسه پورې الحمدلله تاسو ملګرو ته علم کېده چې موږ مختلفو ځایونو ته ځو، د مدرسو د خدمت په سلسله کې مدرسو د ستربندیانو ته هم ځو، د ختم نبوت کانفرنسونو ته هم ځو او تقریبا د ملک طول او عرض کې هر طرف ته چې کوم دی الله رب العزت دا احسان او کرم کړی دی چې موږ تلي وزیریم لګولې ده. که هغه زموږ د خپله صوبه را خیبر پښتونخوا، که هغه پنجاب دی، که هغه بلوچستان دی، مختلفو علاقو ته الحمدلله تلي ستاسو د ملګرو په دعوت باندې درغلي. خو مونږ چېرته هم دې ته نه مجبوره شوي او نه هم دا محسوسوله چې مونږ تاسو ملګرو نه یو مطالبه وکړو، یو درخواست ته مخې ته کېږو. خو چونکې د سوشل میډیا دور دی او د دې سوشل میډیا په وجه باندې مونږ دا غواړو چې زمونږ دا پیغام نورو خلکو ته ورسي او بیا هغه چینل چې کوم زمونږ یقیني زمونږ وي او تاسو ملګرو ته پته چې او دا ربي چینل دی، چونکې ډېر زموږ په نامه باندې داسې ملګري دي چې زما د نوم باندې چینل یې جوړې کړي دي او هغوی لګیا دي خدمت کوي، بس د دین یو خدمت ته کوي. نو موږ نن چې کوم دی د ملګرو دا محسوس کړله چې یاره زموږ د یوټیوب چینل نشته دی او دا اوسنی چې کوم چینل دی دا زموږ خپل ذاتي چینل دی. په دې چې څومره د دې نه علاوه چینل دي زما په نوم باندې دي، نو د هغې سره زما چې کوم دی هغه زما نه دي. دا کوم پیغام چې تاسو ته موږ د کوم چینل نه درکو دا چینل زما ذاتي دی او تاسو ته به په دې باندې انشاءالله العزیز وقتاً په وقتاً باندې چې زموږ نه څومره کېږي تاسو ته به موږ انشاءالله العزیز د الله د دین د خدمت په نیت باندې یو څو خبرې درته کوو او دا به هم کوشش وي چې دغه خبرې ستاسو او زموږ په زندګۍ کې راشي او ستاسو او زموږ د آخرت دپاره الله د خیر ذریعه وګرځوي. نو تاسو ملګرو په خدمت کې درخواست دی چې چونکې دې وخت کې تاسو ته پته را زموږ د مدرسې ته انتهایي ستاسو د ملګرو د تعاون ضرورت دی. بعضې ملګري به داسې چې هغه موږ سره تعاون کولی شي، مالی تعاون، بعضې ملګري به داسې چې هغه به زموږ دا پیغام خلکو ته رسوي او د هغوی په ذریعه باندې به الله زموږ دا مدرسې ضروریات پوره کوي، د هغوی به دا پیغام بل چا ته ورسوي. یو سړی به داسې وي چې د هغه به مالي وس نه کېږي چې موږ سره مالي تعاون وکړي، خو ستاسو دا پیغام به او شیر کوو، تاسو به شیر کړی وي، تاسو به هغه پیغام بل ته ورسولی وي، نو ستاسو دغه پیغام رسولو په ذریعه باندې به بل ملګری موږ سره تعاون وکړي او زموږ د مدرسې دا ضروریات به الله رب العزت پوره کړي. دې د وجې نه زموږ د دې ملګرو په مشوره باندې موږ دا چینل جوړ کړو او تاسو ټولو ملګرو ته موږ دا وایو چې چونکې زموږ دا چینل نوی دی د یوټیوب دا چینل، نو په دې باندې تاسو نه موږ تعاون غواړو. زموږ دا ملګري چې څومره دي موږ سره محبت ساتونکي دي، کتونکي دي، خو دا په دې ملک کې دننه دي او که دا د ملک نه بار مسافرونه دي، نو ستاسو خدمت کې زموږ دا درخواست دی چې موږ به کوشش دا کوو چې روزانه په بنیاد باندې تاسو سره چې کوم دی په دې باندې یو څو خبرې کوو، یو څو چې څه زموږ مات ګوټ د استادانو نه اورېدلي زده کړي دي هغه به تاسو ته مخې ته ږدو انشاءالله العزیز. او دا امید به ساتو چې تاسو به موږ سره په دې کې تعاون کوئ او دا تعاون به هم صرف د الله د رضا دپاره کوئ، نیت به ستاسو او زموږ دی چې د الله د دین خدمت وشي. نو دغه یو اهم پیغام دی، یو ضروري پیغام دی چې زموږ دا کومه
یوټیوب چینل دی نو هر مرګره زمونږ دا پیغام وګورئ او بیا دا پیغام د شروع نه والا د اخره پورې وګورئ. مونږ خو په دې سیزونو پوهېږم نه خو د دې مرګرو دا مشوره ده او د دوی ماته دا ویل چې تاسو داسې ووایئ چېرې د دې واچ دی او دا پوره کول غواړي. نو تاسو مرګري تاسو چې زمونږ دا پیغام واورئ 4 منټه 5 منټه یا 6 منټه یا 10 منټه پیغام وي نو تاسو دا چې کوم دی پیغام هم واورئ د اخره پورې د اول نه والا اخره پورې. او دویم نمبر تاسو دا سبسکرایب هم کوئ دا چینل چې د دې کوم هغه ضرورت دي چې هغه پوره شي. نو ان شاء الله العزیز تاسو دا یقین ساتئ دا امید ساتئ چې تاسو زمونږ دا خدمت دا به د الله د دین د جذبه باندې وي ځکه الله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا تاسو یو بل سره تعاون وکئ د نیکو په نیکو کې یو بل سره تعاون وکئ د تقوا په کارونو کې یو بل سره تعاون وکئ د نیکو په کارونو کې یو بل سره تعاون وکئ. نو زمونږ دا چینل چې کوم دی په دې به صرف او صرف مونږ او تاسو ته دینی پیغام ملاویږي په دې به صرف او صرف مونږ او تاسو ته ان شاء الله العزیز یو څو زمونږ د استادانو مشرانو نه زده کړې خبرې اب تاسو ته مونږ مخې تک دو او تاسو ته چې کوم دی ان شاء الله العزیز په دې سره خیر در رسی مونږ ته هم په خیر را رسی تاسو ته د اوریدلو خیر بر ملاویږي مونږ ته به د ویلو خیر ملاویږي ستاسو په اوریدلو کې به ثواب وي زمونږ په ویلو کې به ثواب وي او ستاسو ویل ستاسو اوریدل زمونږ ویل دا به صرف د الله د رضا دپاره وي. نو ستاسو مرګرو په خدمت کې مې درخواست دی چې څومره مرګري کتونکي دي څومره ویونکي زمونږ لیدونکي مرګري دي هغه په پاکستان کې دننه دي هغه د مدرسې زمونږ طلبا دي علما مرګري دي نو تاسو مونږ سره تعاون وکئ د دې خیر په کار کې تعاون وکئ چونکې تاسو ګورئ په دې سوشل میډیا باندې هر سړی لګی دی هر یو سړی د خپل میدان چې په کم میدان کې هغه لګی دی محنت کوي. بعضې خلک داسې دي چې هغه په یو میدان کې لګی دي خلکو له دعوت ورکوي د ګناه طرف ته رابلي. مونږ او تاسو چې کم دی ستاسو او زمونږ دا پیغام څوک واوري یو سړی دی کیدای شي زمونږ خبره واوري او هغه زمونږ خبره چې واوري هغې کې دا خبره چې هلکه توبه وباسه توبه ویستونکی د الله خوښ دی التائب من الذنب کمن لا ذنب له حدیث مبارک کې راځي توبه ویستونکی د ګناه نه داسې دی ګویا چې د سره ګناه کړې نه ده بل حدیث مبارک کې راځي التائب حبیب الله توبه ویستونکی د الله دوست دی. نو کیدای شي یو سړی وي هغه ستاسو او زمونږ دا پیغام واوري او تاسو د هغه د پیغام د رسولو ذریعه وګرځئ هغه ته د دې پیغام د رسولو ذریعه جوړه شئ او هغه توبه ویستله نو د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت په دربار کې د ګناهګار سړي د سترګو د اوښکې چې هغه د خپل ګناه باندې ندامت کړی وي او توبه ایستې وي او د هغه د سترګو نه کمې اوښکې تللې وي نو د دې اوښکو قیمت د الله په نظر کې ډېر قیمتي دی. امام غزالی رحمه الله ما سره یو کتاب پروت دی امام غزالی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړې ده الله رب العزت په د قیامت په ورځ باندې هغه یو حدیث راوړی دی د قیامت په ورځ باندې به چې کوم دی د الله رب العزت په دربار کې د یو ګناهګار په حق کې فیصله وشي چې دا ګناهګار سړی د ګناهونو ډېر کړي جهنم ته واچوي نو کله چې هغه جهنم ته اچي نو د د سترګو چې کوم دی یو باڼه به الله ته وي خدایه ته رحمان او ته رحیم الله ته خو ډېر مهربانه ذات دی ته خو رحمان او ته رحیم ذات دی الله تا زما چې کوم دی دا چې د چا د سترګو باڼه ما دې سړي یو ځل ستا په محبت کې ستا د یېرې نه د سترګې راډکې شولې اوښکې د سترګو نه ونه بهېدلې خو په هغه یو اوښکه باندې زه لوند شوی یم دا یو باڼه به ورته الله ته ووایي الله رب العزت په د دې باڼه په سفارش باندې د دې انسان مغفرت وکړي او اعلان به وشي چې الله رب العزت د دې ګناهګار بنده د دې یو باڼه د وجې نه چې کوم دی ګناه معاف کړله او د ده د جنت کېدو فیصله یې وکړله. نو دې د وجې نه کیدای شي ستاسو او زمونږ په دې پیغام کې داسې یو پیغام مخې ته راشي یو ګناهګار د ګناه نه توبه وباسي کیدای شي یو سړی چې کوم دی نیکو اعمالو طرف ته متوجه شي کیدای شي یو سړی خپل بچی مدرسې ته راولي کیدای شي یو سړی خپل مال او دولت په طالبانو باندې ولګي کیدای شي یو سړی د مدرسې خادم جوړ شي مدرسې سره تعاون وکړي زمونږ خو دا ټوله زندګي هم د دې مدرسې نه غیر چاپېره تاویږي نه د مدرسې نه بار زندګي شته زمونږ زندگی سار را پاسه مدرسه ماښام چې ځي مدرسه غرمه چې ځي موږ سار را پاسېدلي دا په دې مدرسه کې اوسه پورې ناست یو ماخوستن به شي مدرسه کې به یو سار را پاسېدلي کور نه راغلي مدرسه ماسپښین شو مدرسه مازدیګر شو مدرسه دا د ماښام د اوسه پورې مدرسه د ماښام نه بعد به مدرسه د ماخوستن نه بعد به مدرسه
به د ماخستن نه بس چې کوم د کور ته تک عزتمند مسلمانانو دا زمونږ ټوله زندگی دا د مدرسې سره وابسته ده نو زمونږ خو بل څه شته دی نه نو کیدای شي زمونږ یو پیغام څوک واوري او هغه د مدرسې معاون جوړ شي د طالبانو خدمت وکړي د طالبانو سره محبت وکړي دا به الله ستاسو او زمونږ د خیر ذریعہ ګرځي اخره کې به ټول مرګورو ته یو پیغام ورکوم دا پیغام د اخره پورې واورئ او د پیغام اوریدلو سره چې کوم زمونږ د یوټیوب دا چینل دی دا سبسکرایب هم کړئ او دا پیغام نور مرګورو ته عمر رسوي او نور چې کوم د چا تعلقدار دی یار دوست دی خي طرف ته ګس طرف ته وګوره چې کوم دی یار دوست دی مرګره دی هغه ته دا موبایل کې چې کوم دی استاد یوټیوب سره په یوټیوب چینل کې چې کوم دا چینل سبسکرایب کا ستاسو په سبسکرایب کولو سره ستاسو په کتلو سره با زمونږ چې کوم دی الله رب العزت دا پیغام خلکو ته رسي او به خلک الله رب العزت د مدرسې معاونین جوړ کړي الله رب العزت پستاسو زمونږ داوی په دغه نیک عمل کې څه پیدا کی الله بتاسو او موږ نه چې کوم دی الله رب العزت په قیامت پر ورځ چې کوم دی تاسو زمونږ په نیکو په عمل نامه کې لیکل شوی الله دې ما او تاسو له د نیکو توفیق را نصیب کړي الله دې تاسو موږ ته د دنیا او د آخرت خیر نصیب وګرځي وصلی الله تبارک علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه